أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء 152 نمبر آیت. والذین آمنوا بالله ورسله دا د مؤمنانو فضایل ذکر کیږي چې مؤمنانو صفت دا د ټول پیغمبران منی او د ځینې پیغمبرانو به کې منکر نه دي او د ځینې به کې انکار ثابت شون د کفر دا مسلمان شمار نه بیا. الله تعالی وی والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې ورسله په ټول پیغمبرانو باندې ولم يفرقوا بين احد منهم او دوی جدای نه راولي په مان د یو کس د پیغمبرانو کې د سینه کې ځنی ومني ځنی نه مني د سینه کې اولئک دا کسان سوف یؤتیهم زرد چې الله به ورکړي دوی ته اجورهم بدلی خپلې وکان الله غفورا رحیما او دی الله تعالی بخنه کوونکی او رحم کوونکی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. دا د يهوديانو قباحت ذکر کیږي. د دې آیاتونو د شان نزول وجه دا و چې يهوديان رالو نبی عليه السلام ته ویل چې موږ قرآن په یو شرط باندې منو چې تا غون په یو ځل باندې لیکل شکل راځي تا ته پیش لکه څنګه موسی عليه السلام تورات غون لیکل راوړیو د کوه تور نه لګ نو نازل شوی دغه شان تا ته غون کتاب په یو ځل لیکل راغی او موږ ولې د نن به یو منو. دا اعتراض به دوی د ضد د وجه نه کوي د سینه وجه غنی ایمان راوړ دا یو ضد کوي بهانه جوړوله. نبی عليه السلام ته الله تعالی په دې آیتونو کې مکمل تسری ورکړه چې دا خلک او په جنت صرف زدمار خلک دي او بد اخلاق بی ادب د دوی را قصه د مخ کې نه روانه د دوی د خیر کار دوی نه بجون کې نه دی شوی د مشران نه روان د موسی عليه السلام په زمانه کې چې کمی کارنامې کړي دغه زمانه نه راوونه څه د وسه پوری دی مستقل ګوستاخ بی ادب او رزد نه ډک دي او د دې اعتراضونه صرف اعتراضونه دي د بل د تنګولو د بدنامولو لپاره منسوبي دي په حقیقت کې دوی ایمان بالکل په هیڅ صورت ایمان نه راوړي. دا غونډه رکو د يهوديان په قباحت باندې مشتمل ده. د کوم حاصل چې دا د يهوديانو د ایمان توقع مکوه دوی چې څه کوي د مخینه مستقیل عادت ته مرض دي. الله تعالی ويسألك اهل الكتاب تفوس سوال کوي ستان اهل کتاب اهل کتاب اگر چې عیسایانو يهوديانو دوانو ته وي خو دې ځکه کې دا واقعي څه د يهوديانو متعلق ته چې يهوديانو دا کار کړو ان تنزل عليهم كتابا من السماء چې نازل شي په تاسو باندې کتاب طرف د اسمان نه په یو ځل باندې چې ګون په یو ځل باندې نازل شي. قرآن چون کې بدرش کاله کې نازل شي او لګ نازل شي او بلیکلي صورت کې نو وحي په ذریعہ باندې براتو لیکل نو نو دی ول جګون لیکل راشي علی بیومنو لکه څنګه چې موسی علیه السلام ملاو شو الله تعالی فقط سالو موسی اکبر من ذلك یقینا دوی سوال کړو د موسی علیه السلام نه اکبر من ذلك د دین هم غټ سوال کړو ګستاخی بی ادبی د دین هم زیاته کړی و دا خو صرف کتاب خبر د کتاب دی په یو ځل باندې راشي. موسی علیہ السلام په مخ کې نور سویلو فقالو نو وی ویلې ارنا الله جهرة مونږ ته وخه الله تعالی مخامخ ول بده خپل سترګې راسو ته وخه چې دا الله دې مونږ به خپل سترګې باندې وینو هغه نه بعد مونږ مونږ چې دا الله دې د کتاب نازل چې دا د بی ادبی انتها الله تعالی د ذات مبارک د بی ادبی انتها ده ډیر زیاته بی ادبی ده. فاخذتهم الصاعقه نو دی لره تندر په نازل شو. صاعقه چې د هم وي تیز هیبتي आवाज تندر ته هم وي نو بدی معنی تندر راوغورځیدو یا بدی معنی تیز چغه وهله شو دی مړ شو. دا واقع په بقره کې سورته بقره کې په تفصیل سره تیر شوی ده. به ظلمهم بسبب د ظلم خپل باندې چې هغه کارا کوپر او د الله تعالی بی ادبی او د پیغمبر مخالفت چې دا به نه کوپر نو په دې وجه باندې الله تعالی په دې باندې تندر راواچو او دی به کوي تور کې ټومل شو. بقره کې مخه باز تر شوی دی چې بیا د موسی علیه السلام په دعا سره د کسان الله تعالی بیا ژوند کړی دي. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نیولې اوس خلرا په عبادت سره من بعد ما رسل هغه نه جاءتهم البينات چرال دي ته واضح دلائل د موسی علیه السلام کارا معجزې ولدلې
د توحید تفسیری دلایل ولدل او د هغې نه بعد یې د سخي عبادت شروع کړو. دا موضوع هم سورة بقره کې تېره شوې ده چې سامري په بنا باندې دوی دا کار کړی و. هغه وخت چې کله موسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره هجرت وکړو او د مصر د علاقې نه ووتل، نو دې سره سامري هم تللی و چې دا اصل کې د بني اسرائیلو دا د فرعوني قبیلې سړی او قبطي و او دې په خپله باندې مشرک و، خو د دوی سره صرف پناه اخیستلې وه د پټو معلوماتو جمع کولو لپاره یې د دوی سره ظاهري د اسلام اظهار کړی چې د بني اسرائیلو تفصیلي معلومات جمع کړي او فرعون ته یې ورکړي. کله چې فرعون غرق شو دغه منصوبه یې ناکام شوه، بیا د هغې نه بعد په دې ارمان باندې یو جدي منصوبه جوړه کړي چې مسلمانان په شرک باندې اخته شي. نو دغه منصوبې دپاره چونکې دا د زرګرۍ مهارت یې لارو، د بني اسرائیلو سونا یې راجمع کړه، د هغې نه سخی جوړ کړو او دا سخی په داسې طریقه باندې جوړ کړه چې دې به اواز کو. اواز یې دوه وجې ذکر شوي دي، یو دا ده چې دې جبرائیل السلام په اصلي شکل کې لیدلی و، د هغې د خپو خاورې ته ورچولې وه، هغې د وجې نه بیا اواز کو. او دویم روایت پکې دا دی چې په دې کې پونګې لګېدلی او نو هوا ته یې مخامخ کړو، خوله به اوازه وه، نو هوا چې کله ورنوتله دې نه یو اواز جوړېدو. نو چې کله موسی علیه السلام کوهي طور ته لاړ په کتاب پسې، نو دې خلک راجمع کړه، ورته وویل خلکو ته یې وویل چې الله تعالی په یوه لاره باندې تللی دی، موسی علیه السلام تللی کوهي طور ته او الله تعالی ته په بله لار رامخکې شوی دی، زموږ خوا ته راغلی، یو باندې لارې خطا کړي دي. او بس اسکي کله اواز شروع کړو، خلک هغو جاهل خلکو د فرعون سره یو ژوند تېر کړی و، د شرک نه متاثر او د فرعون په قبیله کې خاندان کې به حکومت کې د غواګانو عبادت هم کېدو، د بوتانو هم کېدو، په اسلامي تعلیمات او اسلامي درس باندې مکمله پابندي وه. نو خلک په دې باندې نه پوهېدل چې ناغواله څه شی کولی نه شي، دا خو دې نه دی. خو چې دا لوبه یې ولیدل نو ویل چې همدا خبره ده، موږ خو مخکې دا خبرې لیدلې وي او د فرعون زیرستر خلک پاتې شوي، غلامۍ کې پاتې شوي وو، نو په دې وجه د سخي عبادت یې شروع کړو. نو الله تعالی وایي چې د موسی علیه السلام نه دومره لوی انقلاب د الله تعالی لوی پیغمبر پکې موجود دی او ټول د توحید هدایت یې دوی ته وړاندې کړي دي، دلایل یې پیش کړي دي. د موسی علیه السلام معجزې دوی لیدلې دي، بیا هم د یو عام سړي په خوله باندې د سخي عبادت شروع. الله تعالی وایي فعفونا عن ذلک، موږ معافي وکړه د دغې نه وروسته، عن ذلک د دغې ګناه، دې ګناه معافي ورته هم وکړه، د سخي عبادت مو ته معاف کو. دغه شان هغه بې ادبي مو ته معاف کړله چې کوم دوی ویلي و چې الله تعالی ته بډاګه باندې وښایي، هغه بې ادبي مو ته معاف کړله. وآتینا موسی سلطانا مبینا، او موږ ورکړو موسی علیه السلام ته غلبه ښکاره. تفسیر عثماني وایي چې موسی علیه السلام ته په دې کې دا غلبه میلاو شوله چې د سامري د تحریک ناکام شو، د شرک د تحریک ناکام شو، او موسی علیه السلام تحریک چې کوم د توحید تحریک هغه غالب شو. د دغه مشرکانو نه چې کوم د سخي عبادت کړی دی، تفسیر عثماني وایي چې 80,000 کسان ته موسی علیه السلام ووجل، ختم یې کړو. نو په دغه طریقه باندې دوی ناکام شو او موسی علیه السلام ته ښکاره غلبه میلاو شوله. ورفعنا فوقهم الطور، موږ اوچت کړی او د پاسه د دوی نه غار د کوهي طور. دا مضمون هم په سورة بقره کې په تفصیل سره تیر شوی دی چې بني اسرائیل مراله موسی علیه السلام ته ویل چې د تورات د احکام ډېر سخت دي، موږ دا عملي کولی نه شو، لہذا تورات باندې موږ عمل نه کوو، موږ له بل اسان کتاب راوړه، ګنې دا کتاب موږ نه منو. د شریعت اصول دا دی چې سړی کله یو بل کتاب منلی، اسلام یې منلی، د هغې نه بعد بیا اوړي بل دین ته، او وایي چې زه تیار نه یم، زما په دې حکم اعتراض دی، په هغې حکم اعتراض دی. دې ته حکم د ارتداد ویل کېږي، د یو بله موضوع ده چې دا اصلي کافر هم نه دی، مسلمان هم نه دی، بلکې دا ارتداد مرتد شو، بل دین ته وغوښته. د کافرانو جدا احکام دي. کافرانو دپاره طریقه دا ده چې دې ته به واز نصیحت او دعوت په ورکړي. که اسلام یې قبول کړو نو زموږ وروڼه دي، که قبول یې نه کړو نو بیا به دې ته ویلی کېږي چې تاسو مسلمانانو د سالانه ټیکس ورکوئ، دومره ټیکس چې ستاسو د اقتصاد سره سمون خوري، یعنې زیات هم نو ډېر کم هم نو. چونکې تاسو د الله تعالی اسمان لاندې ځمکې په سر باندې اوسېږئ، د الله تعالی بندګي نه کوئ، نو تاسو به مسلمانانو ته پیسې ورکوئ چې هغه د مزدورونو خلاص شي او د الله تعالی بندګۍ ته تیار شي، وزګار شي. که دا خبره یې ومنله نو بیا به هم د دوی سره ګزاره کېږي، ژوند به تېروي، څه کار به دې باندې څوک نه لري. او که دی هم نه منله، د اخرنی اپشن بیا د جنګ د جدي سره به جهاد کېږي. خو کوم چې مرتدین دي د هغوی سره به دا اپشنونه نه وي، هغوی دپاره ډایرکټ خبره ده چې یا اسلام ومنه یا به ته قتلېږي. همدغه وجه ده چې د کتابونو دغه باب الارتداد باندې چې کوم ځای کې مسایل ذکر کړي دي همداسې ذکر کړي دي چې کوم سړی مرتد شو د اسلام نه وغوښت او اسلامي نظام موجود و، دا سړی به ونیوی شي او جیل ته به راوستلی شي. د ده نه به تپوس وشي تا به کوم احکام باندې اعتراض دی او د اسلام نه ته ولې متنافره شوی. نو ده چې کوم سوالات په ذهن کې چا پیدا کړي دي
هغه سوالاتو د حل کولو لپاره به یو عالم راوستل شي، هغه عالم چې به دې مسایل په حل کولو باندې پوهیږي، او د دې کس سره به 3 ورځې چې د تر مسایل حل کړي. که په 3 ورځو کې دا مطمئن شي، خو ټیک دی، که مطمئن نشو په 3 ورځ به دې ووجلی شي، 3 ورځې نه وروسته به دا قتل شي ووجلی شي. همدغه وجه ده چې بني اسرائیل پر تورات منل او دغې نه بعد منکر شو، دا ارتداد شو. ارتداد دپاره شارټ کټ حکم دا دی چې دوی یا اسلام قبول کړي یا دې ووجلی شي. نو په دغه وجه باندې جبرائیل السلام کوي تور د دوی په سر باندې اوچت کو، هغه سر یې ولونی چې یا به اسلام راوړی یا د باندې غړ درارته مجلان دې چقی کې وست ختم شي. نو بده تحقیق سره هغه اعتراض خود به خود باندې ختم شو چې موږ د بقره په آخر کې ویل چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دین کې زبردستی نشته، ته بس ځامن بزور اسلام قبول کړي او دې خلکو باندې کوئی تر په سر باندې نیولې شو. نو هغه اعتراض په خپل باندې حل شو چې اکراه د اصلي کافرانو مبارک نشته، او اکراه شته د په بار د هغه خلکو چې هغه د اسلام نه متنافر شوي بر مسلمانان بیا د اسلام نه بیا وختلي، هغه لپاره اکراه زور شته دی. نو دې ځکه چې زور استعمال شو د هغه خلکو د لپاره چې کوم اصلي کافران نو بلکې مسلمانان شي او دغه نه بعد بیا د اسلام نه وختلي. نو دای بل قباحت چې د دومره لوی کتاب چې تورات موجود دی، د الله پیغمبر موجود دی، او دې په غون تورات باندې هم اعتراض وکړي چې دا ګران دی، موږ نشو منلی. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، من ویلیو دوی ته چې داخل شي په دروازه باندې سجدن په عاجزۍ سره. دا مضمون هم سورۃ بقره کې تر شوی دی چې دا غي لنډۍ حاصل دا دی چې بنی اسرائیل ته الله تعالی حکم کړو چې په دروازه د بیت المقدس یا په دروازه د ایلیا خار باندې چې کله تاسو داخليږئ نو په عاجزۍ باندې داخليږئ، لږ برخه کېږئ د احترام لپاره. او دې حکم پورې هم ملنډې شروع کړلې، په کوناټو باندې مکه راستل او سوریدل په راسته به سوریدل نخري به کولې په دې حکم پورې. وقلنا لهم ويل بيتا لا تعدوا زیاته مکوي په سبت په ورځ د خالی کې. دای بل قباحت ذکر کیږي چې د خالی په ورځ باندې دی باندې په ښکار پابندي ولګیدله چې میان بند نشي، او دوی چې کله پوه شو چې اوس حکم بدل شو او د ښکار پابندي ده، د الله تعالی امتحان د څه وجه د خالی په ورځ باندې به د میان د په سر باندې سره روانو، نور زګون کې باس راشي چې شر عندي بوله به رسمخ ور کړو او سرونه به اوچت نیولې د په نه ښکارې در سره میان بخاریدل. دوی د الله تعالی احکام د منلو قائل نو دلته کې هم چل ول شروع کو او ډنډان به وکنهستل، واقع کې به میان راګیر کړ، بجالونو کې به راګیر کړو، هغه به ټوپونه وخل او دی به راګیر کړي د خالی په ورځ باندې، او د اتوار په ورځ به تر واغستل چې دغه د اتوار په ورځ نیولې د خالی په ورځ هم نه دی نیولې، کونډې به تا چولې، کونډو کې به میان پړقېدل او دی به ګوتې نه ورولې، ولدار خالی ورځ د پابندي ده، اتوار په ورځ به تر راويست. په شرعي احکامو کې به دا باندې د هلي شروع کړل. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، موږ اخیستلي ور دوی نه وعده کلکه وعده ته اخیستلي و چې آسماني کتابونو باندې بس صحیح عمل کوي، چل ول نخري بنه کوي. نو دا د حقیقت قباحتونه شو چې دې پوری ذکر شو. اوس الله تعالی دوی لعنتيان کړی دي، لعنتيان دي. يهوديان اکثري خلک د اسلام نه قبلې، د قیامت پورې نه قبلې، او د خپل کفر کې انتهایی سخت دي. په دې وجه باندې قرآن د حقیقت وضاحت کړی دی چې تب بیا مونږ بدترین د خلکو نه په دشمنی کې اليهود والذین اشرکوا، هغه کسان چې يهوديان دي چې کوم مشرکان دي، د اسلام ازلي دشمنان د يهود او د مشرکان خلک دي. همدغه وجه چې د اسلام په دشمنی کې سخت دي، نو اسلام قبلې هم نو، او اسلام ته ضرر هم ډېر زیات دي. الله تعالی د هغې وجوهات ذکر کوي چې دوی په لعنت شوي ولې دي. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، په سبب د دوی د ماتولو وعدو خپل لره چې کومې وعدې به کولې هغه ماتولې، وكفرهم بآيات الله، بکفر کول د دوی آیاتونو الله تعالی باندې، د الله تعالی په آیاتونو باندې مستقیل کفر کاو، تورات کې دا چلول کاو، انجیل هم ونه مانو، قرآن هم په الحال نه مني. وقتلهم الانبیاء، وجل دوی پیغمبران لره، پیغمبران به هم شهیدان ول، دوی شهیدان کړي دي. دې ځکه کې یو سوال دا دی چې موجوده يهودو د پیغمبرانو د قتلولو کې ملوث نه دي، او حالانکه د دوی نه هم شکوه ده چې دوی پیغمبران شهیدان کړي دي. جواب د هغې دا دی چې په یو جرم باندې راضي کېدل دا هم داسې دی لکه تا چې په خپله باندې کړی. يهودیان اوس هم په دې باندې فخر کوي چې زمونږ مشران داسې بهادر خلک تېر شوي دي چې زمونږ د قبیلې او زمونږ د رواج خبره خلاف چې چا څه ویلي که پیغمبر دی نه زمونږ مشرانو بیا وجل ختم کړی دی. په دې باندې اوس هم فخر کوي، هغه زمانې نه راواله اوس هم پې فخر کوي. نو په دې وجه باندې د شروع د پیغمبرانو چې په خپل لاس شهیدان کړي داسې مجرمان دي.
او دا مستقیله شرعي مسله ده چې رضا په جرم باندې دا جرم دی که یو ګناه بل چا کړي خو ته وایې چې ټیک کار یې کړی د تایید یې کې دا دلته شوله کې تا چې کړی او ته هم دغه شان کې مجرم شي بغیر حق په ناحقه باندې یعنی په دې باندې یهودیان هم پوهېږي چې د پیغمبران په ناحقه وجلي خو بیا هم وجلي دي وقولهم قلوبنا غلف او په وجه د وینا د دوی چې زړونه زمونږ غلفن ډک دي د علم نه یا پټ دي په پرده کې نبی علیہ السلام د یهودیانو یو جماعت ته ورغی هغوی ته دعوت ورکړو توحید او د اسلام د منلو هغوی ورته وویل چې په موږ باندې خواري مه کوه قلوبنا غلف زمونږ زړونه د علم نه ډک دي موږ په خپله لوی لوی علما یو تورات موږ سره شته دی موږ ته دا خبرې مه کوه موږ په دې باندې پوهېږو موږ ته باندې خواري مه کوه غلف دا ډکوالی ته هم ویل کېږي چې د علم نه ډک دی دا مطلب کېدی شي او غلف که د غلاف نه واخیسته شي غلاف پردې ته وایي بیا مطلب دا دی زموږ زړونه په داسې پردو کې پټ دي چې ستا خبرې ورته کوزېږي نه د انتهایي ګستاخي بېادبۍ خبرې دي بل طبع الله علیها بلکې الله مهر لګولی د دوی په زړونو باندې د دوی په زړونه نه علم نه ډک دي او نه پردو کې دي بلکې الله تعالی پې مهر لګولی د کفر د جهالت مخکې سورة بقره کې موږ ویلي چې ختم الله علی قلوبهم کې چې کوم مضمون موږ ویلی هغه مضمون مصداق دی دا ځکه چې جرایم او کفرونه دې حد ته رسېدلي دي چې په زړونو یې باندې اوس مهر لګېدلی دی اوس اسلام قبلولو نه دوی مجبوره دي نه شي قبلولی فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه راوړي د دوی نه مګر لږ خلک بیا راوړي او لږ خلک واقع چې تاریخ دا ثابته کړه چې لږو خلکو ایمان راوړ نور رانوړ په دومره زیاتو یهودیانو کې صرف عبدالله بن سلام او د هغې څو ملګرو ایمان راوړ نور رانوړ او د قیامته پورې به تاسو وانهوله چې یهودیان مسلمانان شوي ده به تاسو کم کوز واورئ وابه نه اورئ دا نه مسلماني وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظیما او په سبب د کفر د دوی چې دوی کفر کړی د الله تعالی په آیاتونو باندې یا کفر یې کړی په عیسی علیه السلام باندې وقولهم وینا د دوی علی مریم په مریم علیه السلام باندې بهتان عظیم بهتان لوی چې د زنا تهمت یې لګولی او باوجود د دې چې الله تعالی د عیسی علیه السلام په لاس باندې د مریم علیه السلام صفایي هم پیش کړله بیا هم دوی مریم علیه السلام صفایي ونه منله او په مریم علیه السلام باندې بهتان دا صریح دلیل چې د عیسی علیه السلام هم قایل نه دی عیسی علیه السلام پیغمبري دوی نه مني ځکه د هغې په مور باندې تهمت لګوي دی بل جرم دی وقولهم انا قتلنا المسیح او د دوی دا وینا چې موږ قتل کړی دی مسیح علیه السلام چې عیسی علیه السلام دی مسیح دا عیسی علیه السلام لقب دی مسیح در سیاحت نه دی مسیح هغه کس ته ویل کېږي چې په دنیا کې ډېر زیات سفرې کوي ډېر اوږدې سفرې کوي او ډېر زیات ګرځي د عیسی علیه السلام هم دغه پوزیشن و چې د مریم علیه السلام زوی و خاندان په لحاظ سره انتهایي کمزوري و افرادي قوت یې کمزوري و ملګري هم د نش برابر و کله چې د توحید او د اسلام خبره شروع کړه نو دشمنان ډېر زیات راوپارېدل چې کله دشمنان راوپارېدل نو دی نه پرېښودو نو دې سره به جبرائیل علیه السلام ګرځېدو او د مرستې دپاره وایدناه بروح القدس نور ځایونو کې دا مضمون تېر شوی دی جبرائیل علیه السلام د دفاع دپاره ګرځېدو یو سره مور ورسره وه او دوی به سفرې کولي یو ځګین نه بل ځګین نه بل ځګین نه بل ځګین ته مسیح در دجال لقب هم دی او دجال ته ځکه مسیح وایي چې هغه هم د دنیا اوږدې سفرې به کوي د مشرق نه مغربه پورې شمال نه جنوبه پورې اوږدې سفرې به کوي نو هغه هم مسیح دی د مسلمانانو چې کوم د مسیح انتظار کوي نو هغه عیسی علیه السلام دی او یهودیان چې کوم مسیح انتظار کوي نو هغوی د دجال انتظار کوي هغوی مشر دجال دی نو دلته کې مسیح چې کوم دی د عیسی علیه السلام لقب شو من قتل کړی دی مسیح علیه السلام چې عیسی علیه السلام زوی د مریم علیه السلام دی رسول الله رسول د الله یعنې داسې په فخر باندې وایي چې موږ عیسی علیه السلام شهید کړی دی دا پکې هم وایي او د پیغمبر د شهادت باندې پیغمبر شهید کول او بیا د هغې باندې فخر کول دا یقینا کفر دی په دې کې څه شک نشته الله تعالی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دوی نو قتل کړی عیسی علیه السلام او نه پانسي کړی و ولكن شبه لهم لیکن په دوی باندې اشتباه راغلی و دې دپاره یو بل کس مشابه شوی و شبه لهم دې مطلب کې دوه احتمال دي یو احتمال هغه دی چې کوم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه د قول نه معلومیږي او هغه داسې ده چې د عیسی علیه السلام یو مخالف سړی و تیتوانوس د هغه نوم و دغه تیتوانوس د عیسی علیه السلام په دشمنۍ پسې مستقل ګرځېدو او خاموش به نه کېناست او چې څه طریقه باندې به عیسی علیه السلام ته ضرر رسولی شو نو کمی به پکې نه کوه
عیسی علیه السلام چې کله خپل کوټې ته راغی کوټه کې کېناستو او د دوی منصبه دا و چې عیسی علیه السلام دی پانسي شي او دی وجلی شي نو دوی کور محاصره کړو کله چې کور محاصره کو الله تعالی د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې عیسی علیه السلام اسمانونو ته بوت کور تش پاتې شو دوی چې کله رالو او دروازې ماته کړله او تویتانوس نوم یو بدماش دا وردن نشو کله چې دننه ورغې چې ویې کتل عیسی علیه السلام نه و ځکه هغه اسمانونو ته تللی و د یو ګوټه بل ګوټ ته وکتل څوک یې ونه لیدو بېرته واپس راووتو چې کله واپس راووتو نو په دغه ټایم کې یهودیانو ولیدو او د تویتانوس شکل بیخي د عیسی علیه السلام په شانتې شوی و دغه ټایم کې نو هغوی پرې رامنډې کړې چې دا عیسی علیه السلام دی او به تورو باندې ووخه خاص خاص یې کویستی واچه او د هغې نه باید دعوا وکړه چې دا عیسی علیه السلام و موږ ووجو دا روایت د ابن عباس رضی الله عنه نقل دی نو په دغه سکن کې چې کله دوی دا کس مړ کړ نو بیا د هغې نه بعد دوی بحثونه شروع کړل چې که دا عیسی علیه السلام یې موږ قتل کړی نو تویتانوس څه شو او که دا تویتانوس یې نو بیا عیسی علیه السلام څه شو بیا دې منځ کې دا خلک درې ډلې شو یوې ډلې به ویل چې عیسی علیه السلام چې کوم دی دا وژلی شوی دی قبر کې ایښودلی شوی دی اوس هم پکې پروت دی دویمې ډلې وویل چې نه عیسی علیه السلام چې کوم دی وژلی شوی و قبر کې ایښودلی شوی دی خو د هغې نه بعد الله تعالی اسمانونو ته بولی دی بالحال په دنیا کې چې کوم عیسایان حکمرانان دي نو هغوی دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام وژلی شوی دی او د قبر نه بیا ایستلی شوی دی او اسمان ته بوتلی شوی دی هغوی داسې عقیده ده کوم چې په غټ اکثریت کې په دنیا کې موجود دي بالحال او درېیمه عقیده د مسلمانانو ده چې هغه او د ځینې یهودیانو هم دا عقیده لرله چې عیسی علیه السلام وژلی شوی نه دی بلکې بل کس د هغه په شکل کې وژلی شوی دی عیسی علیه السلام په اصلي معنا کې پاتې دی هغه وژلی شوی نه دی دا روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی چې کوم ولکن شبه لهم کې هغه کړی دی دویم روایت په دې کې دا دی چې په هغه زمانه کې یهودیانو علماو د عیسی علیه السلام سخت مخالفت شروع وکړو کوم خلک د عیسی علیه السلام چې تایید کاوه نو هغه خلکو ته وویل چې عیسی علیه السلام په خوا وجلی دی شته دی نه او منصوبه دا کړې و چې عیسی علیه السلام محاصره کې پټه پټې مړ کړي څوک خبر نشي او دیو مخکې نه خلکو له یره ورکوله چې عیسی علیه السلام نشته مړلی بیا دوی داسې وکړله چې عیسی علیه السلام کور یې محاصره کړ نو عیسی علیه السلام په کور کې څوک پیدا نشو چې پیدا نشو دغه دویم روایت والا وایي چې دوی یو خپل کس راواغست او زر زر یې په تورو باندې ووهو چالاکۍ دپاره او مړی کو او پټ پټ د هغې مخې پټ کو چاته یې نه ښودو او سیده بیا ور خاورو کې ښخ کو هېچا ونه لیدو چې څوک یې مړ کو او خلکو ته بیا ویل چې موږ عیسی علیه السلام وژلی دی خو د عیسی علیه السلام په قتلولو باندې هېڅ شواهد او ګواه پیدا نه شو چې هغه ووایي چې عیسی علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی ده چې په تورو والی شوي دا چا ونه ویلو دا روایت چې کوم دی نو شاه نورشاه کشمیر رحمه الله هم نقل کړی دی د دې دواړو روایت په تقاضا باندې دواړه روایت چې راجمع شي نو چونکې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رئیس المفسرین دی قرآن باندې زیات پوهېدونکی کس دی صحابي دی نو دا قول صحیح مضبوط معلومیږي چې دا کم روایت کې دي چې تویتانوس د کور ته ورنوتو او شکل د عیسی علیه السلام دغه په شکل باندې شو او د هغې نه بعد تویتانوس ووژلی شو عیسی علیه السلام اسمانونو ته لاړ دا روایت صحیح معلومیږي ځکه چې په دې کې د صحابي قول نقل دی او دغه صحابي دی چې کوم رئیس المفسرین دی نو دلته کې الله تعالی وایي چې دوی کوم خبره خوره کړې وه چې موږ عیسی علیه السلام وژلی دی او په هغې باندې فخر کوي بدوي کې هم دروغجن دی عیسی علیه السلام دوی وژلی نه دی او نه یې پانسي کړی دی ولکن شبه لهم لیکن هغوی په دې باندې اشتباه راغلې وه یعنې دوی دپاره یو بل کس دغه په شکل کې وژلی شوی و وان الذین اختلفوا فیه یقینا هغه کسان چې اختلاف کوي په دې عیسی علیه السلام په باره کې چې څوک وایي ژوندی دی څوک وایي ژوندی نه دی څوک وژلی شوی څوک وایي نه دی لفی شک منه خامخا په شک د عیسی علیه السلام په باره کې وما لهم به من علم او نشته د دوی دپاره د دې عیسی علیه السلام په قتل باندې من علم هېڅ علم هېڅ یقیني علم ورته نشته دی چې سړی ووایي دا ثبوت موجود د عیسی علیه السلام وژلی شوی دی الا اتباع الظن مگر ورپسې شوي دي په ګمانونو پسې تش ګمانونه کوي چې دا به وژلی شوی اسې خوره کړې ده چې وژلی شوی وی نو عیسی علیه السلام په وژلو باندې دوی سره هېڅ یقیني دلیل نشته وما قتلوه یقینا او دوی نه دی قتل کړی عیسی علیه السلام سره یقینا چې هغې قتل کړی نه دی بېشک هغې قتل کړی نه دی یقینا ژوندی دی په اسمانونو کې دی زموږ د مسلمانانو هم دغه عقیده ده چې عیسی علیه السلام د 15 کالو په عمر کې الله تعالی اسمانونو ته بولی دی بیخي ځوان هلک و او یختې سیرت کتابونو ذکر کړي دی چې د اوږو پورې وو غټ یختې پرېښې د اوږو برابر اسمانونو کې فلحال دا داسې موجود دی چې هېڅ انساني ضروریات نه لري د انسان ته چې کوم ضروریات بیخي دا ضروریات هغه ته نشته دی لکه وږی کېدل خوراک کول
دغه شان او د اسمان د ضرورت دی خل دا خبره غته نشته الله تعالی دې ساتي او چې کله د اسمانونو راکوز شي نام داسې به چې د 15 کال عمر کې بزوان هلکی ته عمر ایس اثر باغ باندې نه ته بډاتوب اثر پی نه 15 کال عمر کې به راکوزي کې په دنیا باندې به اسلامي نظام قائمي او دا غینه بعد بیا وفات کیږي د عیسی علیه السلام نمخ کې کم دی مهدی علیه السلام انقلاب دی نبی رسول الله په شنګوي کړی دا کله چې شام ته مهدی علیه السلام انقلاب ورسیږي د يهودانو د کفارو مقابل کې نو آلته کې به عیسی علیه السلام راکوشي د شام په یو مناره باندې او بیا به اولنې جنگ بردر د جال سر راځي د جال چې کله مړ کې دا غینه بعد په دنیا باندې اسلامي نظام قائمي او د اسلامي نظام د قائمولو نوروز ته به وفات کیږي دنیا نه بزي کله چې اسلامي نظام دې قائم کړي نو په قران او په حدیث به عمل کوي قران او حدیث چې کوم دي دغه د لپاره مستقل راه عمل بیا او انجیل باندې عمل نشي کولای هغه منسوخ دي اوس دا خبره ده چې کوم مسائل په قران او حدیثو کې اجتهادي دي صریح موجود نه دي په دې کې هغه کم امامانو مني نو په دې باندې اتفاق د عیسی علیه السلام د الله لوی پیغمبر د خپل باندې مجتهد دي نو هغه قرآن او حدیث کې په خپل باندې به اجتهاد کوي یو مجتهد د بل مجتهد اتباع نه کوي بلکې مجتهد د خپل اجتهاد اتباع ضروری ده د بل مجتهد اتباع ضروری نه ده مجتهد خبره باغه سړی مني چې کوم په خپل باندې مجتهد نه او عیسی علیه السلام مجتهد دي په دې وجه باندې د پیتنګرو دا خبره چې عیسی علیه السلام راکوشي د چا په مذهب باندې به د اسی عباس پاتو اعتراض دي بس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم